یو سړی د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او عرض یې وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ مخکې زمانه جاهلیت کې د کفر په تیارو کې پراته وو مونه هغه ټایم کې ډېر لوی جرم شوی ده هغه جرم مونه دا شوی ده سو مو یوه لور وه وړه بچی وه ډېره خوږه لور مو وه مو به زه غږ ورته وکړلو نو مو ته به داسې تیزې منډې روانې نو مو به څه په کوټ کړله نو ډېره به مو سره خوشوله وه ډېره مینه به مو سره کوله یې واورئ چې مو خپلې بچې ته غږ وکړلو نو هغې مو ته منډه راوکړه بس زه روان شوله دو مو په څېر روانه شوه زه مخکې دوره پسې زه مخکې دوره پسې نو موږ کلي سره داسې نږدې بهر یو کوهي وو یا یې صدق سړي پیغمبر علیه السلام ته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کوهي ته ورسېدو نو مو دغه بچې 12 کې روانې وله او د کوهي ته مو ورکېډی کړه یې چې ورکېډی مې کړه نو د دې اخري الفاظ دا وو ودې مو بابا ودې مو بابا یې چې دا اخري الفاظ وو هغه نه بعد مو ور پرېږدوله د کوهي ته نو دا راوي فرمایي چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شولې دا صحابي ورته دا کیسه تېره روانه نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا کیسه خو یې ورې بیا تېره کړه هغه دوباره ورته دا کیسه تېره کړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې مبارکې یې چې د ګیرې مبارکې باندې داسې راتالې شوې روانې شولې یو صحابي څټه ناست و هغه ورته ویلو وړکیه ته څه وکړلو پیغمبر علیه السلام د وشړول نو پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته څه چودو مانې کړل ورته ویې فرمایلو چې دو پرېږدوه نو د خپلې هغې خبرې اظهار کوي چې کومې وجې نه دو پریشان ده پرېږدوه چې د هغې اظهار وکړي بهرحال هغه دا کیسه څه بیان کړه نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام د تو ګذشته ګناهونه میټو کړلې اوس نوي سار نه عملونه شروع کړه